من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. په مخکینی رکو کې حضرت آدم علیه السلام د پیدایش او د دنیا ته د راتلو تذکره وشوه. په دې رکو کې رب ذوالجلال د بني اسرائیل ذکر کوي. بني اسرائیل دا د حضرت یعقوب علیه السلام لقب دی. بني اسرائیل په معنی د عبدالله دی، د الله بنده. نو چې کم د یعقوب علیه السلام اولاد را روانو نو د هغې تذکره په دې کې کیږي، ځکه چې د ابراهیم علیه السلام دوه بچیو، نو په هغې کې یو اسماعیل علیه السلام او یو یعقوب علیه السلام. بیا اسماعیل علیه السلام چې کله د هغه نسب کې د حجازیان راغلی دي حجاز طرف ته، او په هغه نسب کې بیا نبی آخر الزمان راغلی دی. ټولو کې عالی نسب چې کم دی عمده نسب دی. د دواړو جهانو سردار ارشاد فرمایلو وی زمونږ په نسب کې د مور د طرف نم او د پلار د طرف نم څوک بدکاره زناکاره نه سړی او نه ښځه تیر شوي دي. ټولو کې عالی نسب دا دی. بیا هغه چې تقسیم شوی دی نو چې کم بنو کنانو هاشم قریش، دا قریش چې کم دی دا د هاشم اولاد کې راځي، او دا هاشم د حضور پاک په نیکونو کې راځي. ډیر عجیبه سخی سړی، ډیر بې انتها د سخاوت په ختمه او ډیر عجیبه د علم خاوندو. دا هاشم چې دی وی د ده دوه کارونه، یو خو به د اوبو خدمت کولو د حجیانو، او دویم به د په مینا او مزدلفه کې حجیان له ډوډۍ ورکوله. یو ځل په مکه مکرمه کې قحط سالي راغلی وه، نو وی ده روټۍ تیاره که، اوښان یې حلال که، داسې روټۍ تیاره که چې یو کاسه به د 100 کسانو دپاره بس وه، او وی ټول مکې والا له دعوت وکړو. په مینا مزدلفه کې به د اوښان حلالول. په هغه وخت کې به دا ډاکې ډېرې زیاتې کېدې، بې انتها به ډاکې وشوې. خلکو وی دې له سلارې راوکاږو، نو دی هغه وخت کې د دې مشر و. حالانکې عمر هم دومره نه و، ځکه چې په 25 کالو کې د ده وفات راځي د بنو هاشم. نو 18 سال 19 سال دا عمر یو. نو په دې دوران کې د هاشم چې دی دا سفارتي نظام قایم کو. حدود یې کېښه چې دا د فلاني ځای حدود دي، دا د دې ځای حدود دي. که دې ځای کې غلا وشوه نو دې سره چې کم خوشا کې خلک دي دا خلک به رانیسو، که دې نه اخوا غلا وشوه هغه نور به رانیسو. نو خلک هم ویرېده، ډاکې ختمې شوې. هرقل بادشاه ته چې پته لګي چې اوهو دومره هوښیار ځوان په ژوند کې مې داسې سخي او دومره هوښیار نه دی کتلی. نو وایي هغه ورله راغو او ورته وی زما لور سره نکاح وکړه. ورته یې نشم کولی. وی زه عرب یم، عجب سره ځکه نشم کولی چې بیا به خلک وایي بنو هاشم اولاد چې دی نو هغه عجمي دی. بیا مدینې منورې ته لاړه، سفر به د شام به و، د مصر سفرونه به کول، تجارتي سفرونه به کول. چې کله مدینې منورې ته ځي، یو زنانه ده د بنو عمر نه، هغې باندې سلما د دې نوم په دې باندې نظر پرېوتو. د دې خبرې اورېدې چې یاره هوښیاره ده که بېوقوفه ده، خبرونه ورته ډېره هوښیاره ښکاره شوه.
نو ده تپوس وکړو د سره په سوونو خلک ګرځي ځکه چې سردار و د هغه وخت وي تپوس وکړي که د دې نکاح نه وي شوي زه ورته خطبه لیږم نکاح ورسره کوم هغې لم ډېرې رشتې راغلې وې رشتې نه وې اغوستې چې دی څنګه راغوه د رشتې واغېسته پخوا به چې خلک په سفرو باندې تله په کلونو په میاشتو به پراتو ولته نو مدینې منورې کې دی پروت دی د دې ښځې نه د ده یو بچی کېږي په هغه وخت کې په دسه مرض راځي 15 کالو عمر کې دی مدینه منوره کې وفات کېږي د ده چې کم دا بچی و دی چې پیدا شو نو پیدایشي د ویښته سپینو نو ده ته شیبه نوم کې خو شیبه اصل کې بوډا ته ویل کېږي ځکه چې د بوډا هم ویښته سپین شي نو بیا ورپسې مطلب چې کم د ورور و ورپسې لاړه خلکو ورته وی چې یاره د داسې چل کړه هغه وی هسې نه خلک راپسې د دې بادشاهۍ د وجې نه د هر څه راتپي چې دا د ده زوی دی پوره تحقیقات وکړو معلومات وکړو هغوی چې دا هم د ده زوی دی ځان سره را روان کو چې مکې مکرمې حدودو ته رارسي نو دومره دوړې به وې چې د هغې څه حد به نو هغه ټول د دوړو نه لت پت و کپړې څخه وې نو وی خلک به راپورې خاندي چې زه ورته یم دا د هاشم زوی دی نو ورته څوک دی او ورته وی وی عبدالمطلب دا مطلب غلام دی دا چې کله کپړې مپړې صفای که کپړې ورته بدلې کې بیا ورته وی دا شیبه دی او دا د هاشم زوی دی زمونږ رور زمونږ سردار نو هغه چې بیا لویږي نو الله په ده کې هم د پلار صفات اږدي سخاوت پکې اږدي ډېر عجیبه سخاوت پکې الله یې ښه ده کې دا بیا د حضور پاک نیکو عبدالمطلب چې ورته مونږ وایو د یو ځل خوب ویني کله چې د اسماعیل علیه السلام دا قوم د مکې نه وته دا خو د بل ځای نه راغلی نو دلته کې فساد به پیلاوېدو نو هغې چې تلو نو دوی دا کوې بند کړو دا بې زمزمو په هغې کې هیرې جواهرات هر څه پکې اچولې ځمکې سره یې اوار کړو چې یاره مونږ خو همدلته نه ویسو چې دا نعمت خو دنه پټ کړو که نه نو هغې دا نعمت پټ کړو بیا چې کله عبدالمطلب خوب ویني رب ورته خوب کې وایي ای عبدالمطلب دا ځای وکنه قبیلې والا سره مشوره وکړه کور کې بچو سره مشوره وکړه د ده یو زوی حارث هغه سره مشوره وکړه په سبا بیا دا خوب وکتو 3 ورځې بیا خوب وکتو نو دی رب ته یا الله علامت بیسي نو رب ورته خوب کې ښیي چې یو کارغه به راشي هلته به ټونګه ووایي بس دا ځای وکنه نو کارغه هلته ټونګه وواله قبیلې والا ورسره مخالف شو قبیلې ته خو پته وه چې ډېر بزرګ دی نو دی بیت الله پسې انخطو په جړه شو وی یا الله وی کم خلک زما مخالفتوب کوي تا خو ما ته په خوب کې دا خولی وی یا الله مرض کې مبتلا کړي بس ټول ترې رستو شو او یې کوه چې ته څه کې موږ د داسې نه وایو نو ده چې کله دا وکنستل نو ډېر زیات یې وکنستل لاندې به چې کنستو اخره کې دی کې خزانه راووته هیرې پکې راوتې جواهرات پکې راوته قسمه قسمه شیزونه پکې راوته چې د خلکو د هر څوک ته خلک حیران پریشان چې دا څنګه ده او شلک چو چې دی کې اوبه راوتې چې څومره لاندې ځي اوبه صفا کېږي څومره لاندې ځي اوبه صفا کېږي دی کې د آب زمزم د اوبو سلسله دوباره شروع شله چې څنګه سلسله شروع شوه نو ټول اوس راغونډ شو ټول وی چې دا څه ماجره ده دی ورته وی اوبه د رب در طرف نه ډېر لوی نعمت دی ډېر عجیبه نعمت دی اوبه په چا نه بندوم ټول اوبه استعمالوئ اوبه څکئ خو د دې ملکیت به مونږ سره بس د هغې ملکیت ته دي واغېستو هغه سلسله بیا به دې دا ډولو دا چې لاندې نه پې اوبه راوکاږي د هر څه بندوبست وکړو 10 بچي وو 10 واڼو به خدمت کولو په دې کې ده بیا نظر منلی وی چې زما کله 10 بچي وشي نو وی زه به هغې کې یو ذبحه کوم نو دې کې چې کله 10 بچي پوره شو 10 زامن یې پوره شو نو ده چې دا ومنله په هغه وخت کې چې کم د یهودیانو عالم و هغه سره مشوره وکړه او ورته وی قره واچوه چې د کم زوی په نوم باندې دی راوخته وي هغه زوی به ذبح کړي الله ته ده قره واچوله چې قره یې واچوله په هغې کې د عبدالله نوم راوته د حضور پاک د والد صاحب هلته یې خویندو چغې کې نورو چغې کې او دا خو دومره ښکلی دی پوره عرب چې کوم دی نو هغه چغې کې چې نه دی به نه ذبح کې بل زوی دی ذبح کوه
دا خو دومره ښه خصلتونو والا دی. او بل روایت کې دام را دی وی چې د هاشم به په لاره تلو وی یهودیانو به چې کم نجومیان هغوی به ورته سجدې کولې وی تندي به یې ښکلول وی ځکه وی هغوی ته پته وه چې په دې کې په دې نسب کې آخرالزمان ناروان دی. الله په تندي هغه آثار ظاهر کړي. نو چې کله بیا دا هر څه سلسله شروع شوه د ژبې وخت راغو نو هغه وایي چې څوک هم بیا ورته هغه یهود عالم وایي وی د یو کس دیت چې کم دی نو لس اوښان دی. کوره اچوه کوره یې اچوله د هغه دیت پکې د لسو رونوتو بیا اچوله چې کله د سلو کوره رووته نو د هغه نوم هم ورسره پکې رووتو بس بیا هغه سل اوښان د دې زوی د سر ذبح که. یو صحابي راځي حضور پاک ته وایي ابن الذبیحین حضور پاک ډېر خوشحاله شو یې خندل وی ای د دوو الالونکو بچیه د قربانۍ ورکوونکي بچیه. حضور پاک صحابه ورته وی یا رسول الله وی د ابن ذبیحین درته ولې وی وی یو هلته اسماعیل علیه صلات وسلام هغه هم رب د ذبح نه بچ کو او یو زما والد صاحب عبدالله هغه هم رب د ذبح نه بچ کو. نو حضور پاک په دې خبره ډېر خوشحاله شو. بیا هم په دې دوران کې د عبدالمطلب ژوندی دی چې هلته نه ابرهه حمله کوي په بیت الله حمله کوي. او بیت الله د دروغه جوړ کړی و هغې ته چا نه اور لګېدلی و هغه سوځېدلی دوی زه به د مسلمانانو بیت الله روانوم. هلته نه دی را روانېږي چې څنګه رارسي د سره هاتیان دي داسې هاتیان چې یاره د نوم هاتیان دي سم لوی لوی هاتیان چې هاتیان بیت الله ته مخکې هغې شاته راځي دی وهي هغې شاته راځي رب دلته نابابیل راپاسئ. د ده 200 اوښانې اغوستي وو چې څنګه بادشاه له ورځي بادشاه چې د نسب او د شرف ته وکته هغه د خپل هغه سټیج نه راکوش او خپل هغه مسند نه راکوش او دی پې بره کړي نو چې دومره لوی شخصیت ماله راغو او ته یې سله راغلی وی خپل اوښان پسې راغلی او ته وی ډېر بېوقوفې وی که تا ما ته ویلو چې په بیت الله باندې حمله مه کوه دا مې هم پرېښوده او ورته وایي انا رب الابل زه خو د اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک شته به بچ کوي چې بار راځي خلکو ته وایي بیت الله ورته خالي کوئ وی که روان یم چې دوباره به جوړه کړو ډېر طاقتور دی وی ډېر زور دی ورسره. هلته نه ابابیل حمله کوي. ابابیل یو مرغی وه 3 کاڼي به یې راوچتول خوله کې د دواړو د لاسونو کې چې راویشته به سر نه به لګېده د انسان د وجود په بل طرف به وته. الله هلاک کړل هر څه ختم. د دې نه 55 ورځې یا 50 ورځې بعد بیا د حضور پاک پیدایش شوی دی. نو دا نسب سلسله مې ځکه درته ذکر کا چې د حضور پاک تاریخ نسب ټولو کې عالی دی ټولو کې اعلی دی. دې نه ښکلې نسب په دنیا کې نشته. یهودیان چې کله د شام نه راځي رب ورسره واده کړی ده چې کله تاسو زما د دې قرآن تصدیق وکړو او د نبي و آخرالزمان تصدیق وکړو شام به هم ستاسو وي. بیا چې کله دی د شام نه مصر نه راغه په مدینه منور راتله هلته یهودیان آباد شو. هغې د حضور پاک هغه آثار وکته هغه خاورې نه د حضور پاک بوی راتلو به دی هلته ایثار شو. نو دی چې کله را روانېږي بیا دی هلته ډېره شو په دې کې بیا د حضور پاک د ژوند ابتدا کیږي. نو رب دلته وایي یا بني اسرائیل ای د اسرائیل بچو. اسرائیل چې کم دی د یعقوب علیه صلات وسلام بچي یادوي اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وی زما هغه نعمتونه یاد کړي چې کم ما په تاسو کړي دي. هغه څه نعمتونه دي؟ په بني اسرائیلو کې 4000 انبیا راغلي دي 4,000 انبیا پکې راغلي دي. د یعقوب علیه صلات وسلام نه والي حضرت عیسی علیه صلات وسلام پورې 4,000 انبیا په هغې کې سیاستدانان و علما و فقها پکې و عالی شان والا پکې راغلي دي. ډېر عجیبه عجیبه بادشاهان انبیا پکې راغلي دي په هغه بني اسرائیلو کې. نو رب ورته دا نعمتونه یاد کوي من او سلوا یاد کوي. امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دي وی د موسی علیه صلات وسلام په ژبه باندې رب د بني اسرائیلو ته ووی چې کلم په تاسو کې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغو تاسو په ایمان راوړئ چې تاسو په کلم ایمان راوړو نو ستاسو یو عبادت په 2 چنده باندې بدل شي الله تعالی به تاسو له ډبل اجر درکوي. نو دا انعامات دي اوفو بعهدي اوفي بعهدکم
رب ورته چې ما سره کومه وعده کړې وه چې زه مونږ چې هغه راشي په هغه به ایمان راوړو نو تاسو دا وعده پوره کړي زه به هم ستاسو وعده پوره کړم 2 چنده اجر به درکړم و ایای فرهبون نو خاص زما نه ویرېږئ رب وایي وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم او تاسو ایمان راوړئ بما انزلتو چې کم ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم چې هغه چې کم کتاب تاسو سره دی د هغې تصدیق کوونکی دی حالانکې د قرآن مجید د ټولو کتابونو تصدیق کوونکی دی یو واقعه راته یادېږي یو کس سوال وکړو عجیبه سوال کوي بعضې خلکو هم عجیبه ذهنونه یهودیان وایي موږ به جنت ته ځو عیسایان وایي موږ به جنت ته ځو مسلمانان وی مونږ به جنت ته ځو وی د چا ومنو وی څوک به جنت ته ځي خو وی جواب براله اخوا دې خوا نه راکوئ مدلل جواب براله راکوئ د دلیل جواب به راکوئ چې کم د ستاسو د کتابونو نه هغه دلیل په هغې کې موجود وي د مسلمانانو نه یو عالم غالبا چې امام شافعي رحمت الله علیه داسې یهودیان هم لوی عالم د عیسایان هم لوی عالم ټولو کې اول موقع چې ورکړی کېږي نو د مسلمانانو عالم له ورکړی کېږي چې ته راشه ته خپل هغه دلیل پیش که موږ ته او ورته وایي زما دلیل دا دی چې یهودیان جنت ته ځي صاحب کتاب خلک دي ځي به جنت ته چې دی کله جنت ته ځي نو موږ به هم سره جنت ته ځو وجه دا ده چې موږ دی سره په حضرت موسی علیه السلام او په تورات باندې ایمان راوړی دی موسی علیه السلام هم زه منم تورات هم منم ما په ایمان راوړی دی که عیسایان چرته جنت ته ځي نو موږ به هم ورسره ځو ځکه چې موږ حضرت عیسی علیه السلام هم منو او موږ هغه سره زبور هم منلی دی په هغې موږ ایمان راوړی دی خو وی که چرته مسلمان ځي جنت ته وی نه به یهودي ځي نه به عیسایي ځي ځکه چې هغې مونږ خو د هغې په انبیاو باندې ایمان وروړی دی خو هغې نه قرآن مجید نه مني نه زمونږ پیغمبر مني په هغې ایمان نه دی روڼ هغې جنت ته نشي تللی چې دا جواب یې وله ورکو نو مجموعه بلکل خاموشه شوه چې کم د هغې علماو راغلي وو خبرې مونه کې داسې غلي غلي راون شو نو که چرته ځي نو الله تعالی هم دا وایي بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به چې سمې دله کتاب روړی دی په دې ایمان روړی اولني منکرین مه جوړېږئ ګورئ اولني انکار کوونکي مه جوړېږئ د پیغمبر مخالفین اولني مه جوړېږئ ګورئ ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا وایای فتقون رب وایي ما نه ویرېږئ زما د کلام چې کم دی زما آیتونه چې کم دي په لږو پیسو مه خرڅوئ یهودیانو کې بل یو عجیبه غضب راغو هغه غضب دا راغو چې د دې کم لوی لوی علماو حق پټولی شروع کړ رشوت به یې اخیستو پیسو دپاره هغه حکم به یې بدل کړو د رب په دې ډېر سخت خفه شو ته زمونږ قرآن الحمدلله په اصلي حالت کې دی نه تورات شته نه زبور شته نه انجیل شته صرف قرآن مجید په خپل اصلي حالت کې برقرار دی دی به پټول شروع کړو د حضور پاک به چې کوم ځای تذکره راغه کوم ځای به د صحابو تذکره راغه کې به رد و بدل وکړو وجه سوا د هغې په ذهن کې دا وه چې په بني اسرائیلو کې به آخر الزمان راځي الله نسب بدل کو په اسماعیل کې راوسته یعقوب علیه السلام نه د انبیاو هغه فهرست چې کم دی نو عیسی علیه السلام پورې و دلته نه بیا بدل شو حضرت اسماعیل علیه السلام ته لاړو هغه نسب یې دې خوا راوښکو نو بس دا بغض د دې پروت و حالانکې نور ورته ښه پته وه ابن عباس صاحب په دې کې یو واقعه ذکر کوي د دې آیات په ضمن کې په یهودیانو کې یو هلک و د حضور پاک بیا ډېر زیات خدمت کولو مدینې منورې کې چې کله حضور پاک مدینې ته څنګه ځي نو دا یهودیان مخالف شروع کړي مناظرې ورسره کوي یو خبره کوي بل خبره کوي خو حضور پاک خو صاحب بصیرت سړی و حضور پاک به چې چاته مخې ته شو که د هغه قتل له به راغلی او پې عاشق شو ډیر داسې حالت راغلی دی چې د حضور پاک د ختمولو کوشش شوی دی حضور پاک سره مینه یو پر لس چنده شوې ده حضرت عمر صاحب ته ګورې نه چې د حضور پاک د قتل منصوبې کوي او هغه د بیا ته الله تعالی کم یو انسان جوړی کم یو مقام ولا رب ورکوي نو هغه ابن عباس صاحب وایي حضور پاک سره چې کله لاړو وي د الګ حالت نزاع کې و د جدای وخت او د مرګ وخت راتله
نو په دې وخت کې حضور پاک د هلک ته وایي کلمه ووایه بچې، وی کلمه ووایه د جهنم د اور نه به بچ شي. نو د دې هلک پلار هم ولاړ دی، دا پلار لوی یهودي دی، خو یهودیانو کې هغې کې به دا انا بغض ډېر زیات و، که اصلیت ورته پته به خو ظاهرول به نه. نو پلار ته چې وکته، پلار ورته اشاره وکړه چې ووایه کلمه. حضور پاک ورته کلمه وویله چې څنګه اسلام روړو ساتې نه ووته. حضور پاک راغو ډېر زیات خوشحاله شو. وی الله، وی ته رب العالمین یې، یا الله ټول صفات ستا دي، یا الله دا یو بنده تا د اور نه بچ که. حضور پاک په هغه ورځ ډېر زیات خوشحاله. نو دی د اصلیت منله، حالان کې که دا اصلیت نه وی نو د بچي به د پلار به د بچي ته ویلو چې ته ایمان نه وړه، اب ورته نه وی نه مه وړه، دا اصلیت دین نه دی، اصلیت زمونږ دی. هغې ټول آثار نه با خبره، د هر څه نه با خبره. او دویم کار به دا کولو چې حکم به بدل کو، هغه حکم به داسې بدل کو ولا تلبسوا الحق بالباطل. الله تعالی عجیبه خبره کې وی حق چې کم دی په باطل کې مان غاړه، دی به حق پټ کو او باطل به را اوچت کو. وتکتموا الحق وانتم تعلمون. او تاسو حق پټوئ حالان کې تاسو خو د حق باره کې پته ده چې حق څه شی دی. نو د علماو دپاره حکم ډېر زیات سخت دی. علما به دوه کاره لازم کوي، یو به بل ته نفع رسوي، ټیک شوه، یو به ځان د معصیت نه ساتي، د ګناه نه به ساتي. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی چې ما کې کله څه خرابوالی راشي، زه ځان کې څه عیب وګورم هغه خلکو ته بیانول شروع کړم، الله رانه هغه عیب لرې کړي. او وی کم عالم چې بل ته نفع رسي او خپله پکې عیب وي، د هغه مثال داسې دی چې یو ډاکټر خپله بل سړي له علاج خو کوي خو خپله هم هغه مرض کې مبتلا دی، نو دی به ځان لم دوی خوري. که دی وایي نه زه صرف په دې مرض کې مبتلا یم، دی بل له علاج کوم، دی به ښه شي، دی خو به ښه شي، خو چې ته ځان لم دوی خوري د هغه په علاج خو ته نه ښه کېږي که نه. او یا بل مثال یې ورکوي، وي د ده مثال چې کوم دی نو وي د شمع دی، وي هغه شمع چې بل له خو فایده ورکوي خو ځان سوځوي، بل خو به فایده والي هغه عالم نه، خو چې خپله پې دی عمل نه کوي او حکمونه بدلی نو رب به دی اوس سوځي د جهنم په اور کې. الله تعالی دې موږ ټول د دې نه وساتي. نو خبره دا ده چې حق به په ټول د یو عالی نسب په دې کې بیان شو، انشاءالله مخکې به بیا خبره پکې وکړو. صدق الله العظیم. دعا وکړئ. امین. الحمدلله.